एक्सरसाइज 1.1 چې باغی کې اولنې کم کوېسچن دی هغه دی which of the following are square and which are rectangular matrix. دا एक्सرसाइज نه مخکې چې کم اولنې ویډیو کې مونږ دا ټول ټاپکس د چپټر نمبر 1 چې څومره ټاپکس دي هغه مونږ په اولنې ویډیو کې ټول 1 by 1 ټول ایکسپلین کړی دي. نو هغه تاسو ته د پلی لیست نه ملاوي دی شي او تاسو اول هغه ویډیو ګورئ، بعد د لینا به ایکسرسایز باندې تاسو ډیر ښه پوهیږئ. نو اولنې کوېسچن چې کوم دی هغه کې څه دی چې زموږ سره کوم میټریسز ګیون دي دا به مونږ فایند آوټ کوو چې دا زموږ سره سکویر میټریکس دی یا ریکټنګولر میټریکس دی. نو اولنې چې کوم زموږ سره دی د هغې سلوشن و square matrix شی دی. square matrix چې کوم دی a matrix in which number of rows is equal to numbers of column. کله چې زموږ سره numbers of row equal to number of column دي نو هغه صحیح square matrix دی. چې کله تاسو a نمبر ته وګورئ په a نمبر کې زموږ سره 1 2 rows 1 2 columns دي. نو سلوشن چې زموږ سره د دې کم دی دا زموږ سره څه دی چې دا زموږ سره سکویر میټریکس دی because number of rows are equal to number of column. دغه شان که تاسو بی ته وګورئ بی زموږ سره څه دی د دې سلوشن چې کوم دی هغه دی 1 2 روز دي 1 2 3 کالن دي. نو دا زموږ سره څه دی ریکټنګولر میټریکس دی because number of rows is not equal to number of column. دا شان که تاسو سی ته وګورئ په سی کې زموږ سره 1 2 3 1 2 and 3 نو دا هم زموږ سره څه دی سکویر میټریکس دی. او ریزن تاسو دغه ورکولی شئ چې د دې کې زموږ سره نمبر اف رو او نمبر اف کالم سیم دي. دغه شان که تاسو ډي ته وګورئ نو ډي هم زموږ سره څه دی سکویر میټریکس دی. دا سکویر میټریکس زموږ سره څنګه دی که تاسو وګورئ نو دې کې زموږ سره 1 رو او 1 کالم دی یو ایلیمنٹ دی. د دې مطلب دا چې دا زموږ سره هم رو ده او هم کالم دی. نو دا زموږ سره څه دی سکویر میټریکس دی. ریزن تاسو هم دا ورکولی شئ چې نمبر آف رو از ایکول ټو د نمبر آف کالم. دغه شان که تاسو 5 نمبر ته وګورئ او 5 نمبر زموږ سره څه دی د دې سلوشن چې زموږ سره کوم دی دې کې 1 رو ده او 1 2 کالم دي. نو دا څه دی ریکټنګولر میټریکس دی because the number of rows is not equal to number of column. دغه شان که تاسو 6 نمبر ته وګورئ هغې کې د هغې سلوشن چې زموږ سره کوم دی هغه 1 2 روز دي او 1 کالم دی. نو دا هم زموږ سره څه دی ریکټنګولر میټریکس دی. Question number 2 کې وایي چې list the order of the following matrices. په question number 2 کې به موږ څه کوو د دې څومره matrices دي
د دې په مونږه آرډر فایند اوټ کوو چې د دې میټریکس مونږ سره څه آرډر دی. نو که مونږه اولنې A نمبر ته وګورو د دې چې کوم سلوشن دی زموږ سره دی آرډر آف میټریکس A هغه به صحیح چې کله زموږ سره د آرډر ډیفینیشن وګورو نو هغه دی a matrix with m rows and n columns has order m cross n or m by n چې m زموږ سره rows and n columns نو د دې آرډر چې زموږ سره کمی هغه به صحیح هغه به m cross n یا m by n د موږ سره به د دې آرډر دی. نو اوس که تاسو A نمبر ته وګورئ نو په دې کې زموږ سره څو روز دي 1 2 روز دي 1 2 3 کالمز دي. نو د دې زموږ سره چې کوم آرډر دی order of A هغه زموږ سره 2 cross 3 یا or 2 by 3 ٹھیک شو. دا زموږ سره دا اولنی نمبر A نمبر آرډرز دي. دغه شان کومګه 2 ته وګورو B نمبر ته نو پاګه کې زموږ سره څو رو دي او څو کالم دي یو رو دا اور یو کالم دی مطلب कि 1 row and 1 column. نو د دې آرډر چې زموږ سره دی آرډر آف میټریکس B هغه څه دی 1 cross 1 or 1 by 1. دغه شان که C تاسو وګورئ نو اولنې نمبر A او C دا دواړه زموږ سره سړي سیم دي. نو د دې مونږه ډایرکټ ویلې شو چې آرډر آف C equal to 2 cross 3 or 2 by 3. دغه شان که تاسو میټریکس D ته وګورئ نو D زموږ سره څه شی دی د D سلوشن زموږ سره چې کوم دی هغه دی 1 2 3 1 2 3 درې روز دي او درې کالم دي. تو د دې زموږ سره چې کوم آرډر دی آرډر آف میټریکس D هغه څه دی 3 cross 3 or 3 by 3. دغه شان که تاسو E نمبر ته وګورئ نو د E زموږ سره څه دی 1 رو دا اور 1 2 کالم دي. نو آرډر آف میټریکس E equal to 1 cross 2 or 1 by 2. او که تاسو لاست ون ته وګورئ لاست ون زموږ سره F ته F کې 1 2 3 روز دي اور 1 2 کالمز دي. نو دې چې کوم سلوشن زموږ سره دی آرډر آف میټریکس F equal to 3 cross 2 or 3 by 2. نو دا زموږ سره کوېسچن نمبر 2. کوېسچن نمبر 3 کوېسچن نمبر 3 کې زموږ سره A میټریکس Q1 دی چې د هغې کې به موږ څه کوو ایلیمنټس به فایند آوټ کوو. صحیح ده او ایلیمنټس څه دي A12 A23 A32 up to so on. دا زموږ سره څه دي ایلیمنټس دي چې دا به موږ په کوېسچن نمبر 3 کې فایند آوټ کوو.
دې کوېسچن لپاره که تاسو د زیډ میټرکس ته وګورئ دا څه دی زموږ سره یو جنرل میټرکس دی A11 A12 A13 up to so on A1n صحیح ده دا زموږ سره فرست رو ده په دې کې زموږ سره ایلیمنټسونه دي up to so on n پورې دي دغه شان سیکنډ رو ته که موږ وګورو هغه زموږ سره څه دی A1 A21 A22 A23 up to so on A2n دغه شان که موږ تھرڈ رو ته وګورو A31 A32 A33 up to so on A3n دغه شان که موږ دا رو up to so on کو نو دا زموږ سره څه دی m روز شو صحیح ده او پہلا اولنی څه دی کالن دی A1 AM1 زموږ سره څه دی m روز او پہلا کالم صحیح ده دغه شان کې M2 M3 up to so on AMN لاست کم ایلیمنٹ چې زموږ سره دی ازر سره AMN دی کله دې کوېسچن لپاره مونږه د دې جنرال چې څومره زموږ سره دی کې روز او کالم دي هغه روز او کالم مونږ واخلو نو مونږ په اسانه دا انټریز څه دي دا ایلیمنټس چې کوم دي هغه مونږه پاینټ کولی شو څنګه بای کریسپونډینګ انټریز باندې نو که مونږ وګورو چې 1 2 3 4 1 2 3 زموږ سره دا میټرکس A څه دی دا زموږ سره دی 4/3 मतलब 4 रोज और 3 कॉलम सही था नो मुंगा कदे एंट्रीज वलिकू A11 A12 A13 दजम सरसरे अवलने रोशवा दगशान A21 A22 A23 दगशान का मुंगा A31 A32 A33 और लाजम बसर बसई लास्ट A41 A42 और A43 कमूंग दा इक्वल टू वालू द सशी कम चीज हम सर दा गिवन मैट्रिक्स A दे नमू पासाना दे दी एलिमेंट्स पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बानी फाइंड आउट को नो अब हम सर से 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 और -3 4 6 ठीक शो اوس په موږ خپل کوېسچن چې کوم دي د هغې کوم انټریز چې هغې پاینټ کول دوا راشو اولنی زموږ سره څه دی اولنی زموږ سره پاینټ آوټ کول دي A12 که تاسو وګورئ A12 زموږ سره کم یو دی A12 زموږ سره دی دا یو او د دې چې کوم کورسپونډینګ انټری ده هغه زموږ سره څه ده 2 نو مطلب دا چې A12 زموږ سره د څه برابر دی د 2 دغه شان که مونږه A23 پاینټ آوټ کوو نو A23 زموږ سره کم یو دی A23 زموږ سره دا دی سیکنډ رو اور لاست کم ایلیمنٹ چې دی دغه شانتي زموږ سره سیکنډ رو اور لاست ایلیمنٹ چې دی کم کرسپونډینګ انټری دا زموږ سره څه ده 0 ده 0 دی دغه شان کومه تھرڈ فائنڈ آؤٹ کو هغه سره A32 او A32 زموږ سره کم یو دی تھرڈ لو سیکنډ ایلیمنٹ او هم زموږ سره د دې کم کرسپونډینګ چې دی هغه سره زموږ سره دا یو دی دغه شان کومه فورث نمبر فائنڈ آؤٹ کو A43 نو هغه زموږ سره څه دی A43 هغه زموږ سره دی لاست ون هغه زموږ سره 6 ٹھیک شو دغه شان کومه A13 پوینټ آؤٹ کو A13 هغه زموږ سره صحیح A13 دا یو دی کنه فرست رو اور لاست ایلیمنٹ نو هغه -4 دی صحیح ده دغه شان که لاست ون مونږه A33 پوینټ آؤٹ کو نو هغه بس صحیح A33 زموږ سره څه دی دا یو دی کنه او د هغې ایلیمنټ څه دی -5 نو A33 زموږ سره څه دی 5 صحیح شو دا زموږ سره دی کوېسچن نمبر 3 کوېسچن نمبر 4 Question number 4 की زموږ سره څه دی which of the following matrices are equal زموږ سره څلور کوم matrices دي A B C D دا څلور matrices دي مونږ په دې کې پوینټ کول دي چې کوم matrices څه دي equal to دي
صحیح ده. نو د ټولو اول خو زموږ سره د ایکول چې کوم ډیفینیشن دی هغه څه دی؟ any two matrices A, B are called equal if order of A equal to the order of B. اولنې کوم پوینټ چې زموږ سره څه دی؟ دوه میټریسز به هله زموږ سره ایکول ټو وي چې پیل اولنې کوم پوینټ زموږ سره دی order of A equal to order of B. صحیح ده. دویم کوم پوینټ چې زموږ سره څه دی هغه د corresponding entries are same. څه دی دویم زموږ سره؟ corresponding entries are same. صحیح شو. نو بیا به موږ څه وایو چې A and B are equal. صحیح شو. دا زموږ سره د ایکول میټریس چې کوم دی هغې ډیفینیشن دی. ښه نو اوس که موږ A نمبر ته وګورو A زموږ سره څه دی؟ A زموږ سره دی 2 5 1 3 او که موږ B نمبر ته وګورو B زموږ سره څه دی؟ 2 5 4 3 صحیح ده. دغه شان که C ته موږ وګورو C زموږ سره څه دی؟ 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1 دا زموږ سره ایکول ټو د څه دی؟ 1 + 1 2 3 + 2 5 4 2 + 1 3. دغه شان که موږ D نمبر ته وګورو نو D زموږ سره څه دی؟ D ایکول ټو دی 2 4 + 1 1 and 3. صحیح ده. دا ایکول ټو د څه دی؟ دا زموږ سره ایکول ټو دی 1 5 or 1 3 2 5 or 1 3. اوس وګورئ A او D زموږ سره ایکول دی. تاسو وګورئ A او D ځکه چې د هغې کوم آرډرس چې دي هغه سیم دي. آرډر څه دی؟ 2/2 دی او د دې A هم زموږ سره څه دی؟ آرډر 2 دی او دویم څه دی؟ corresponding entries چې دي هغه سیم دي 5 2 5 1 3 2 5 1 3. دغه شان که موږ B او C وګورو نو هغه څه دی؟ 2 5 4 3 او 2 5 4 3. نو موږ ویلی شو here AD and BC are equal matrix. نو دا زموږ سره question number 4 و.